بسم الله الرحمن الرحیم. او دلته چې ته راتلې تا نه خو نجیب بھائی څه پیسې میسې نه وي اخیستې څه ډیمانډ خو یې نه و کړی ته پیسو باره کې سید نجیب صاحب زه چې راتلم هم هغه څه څه لږې ډېرې پیسې وي هغه مې علاج وشو خو اوس نورې مخته نورې پیسې علاج ته موږ نشته دوې میاشتې بعد زه بیا ډاکټر غوښتم او دا دې پورې پیسې وي سید نجیب ورته واخلي علاج میشن دی زه داسې کار سوچتاوم چې هغه وکیل څه مجبور وي او هغه څه واس نه وي هغه څه مثال کور کې ډېره زیاته مجبوري وي نو څه داسې کسان چې مثال چې هغه علاج کمپلیټ شي هغه نه وروسته زه بیا بل کار سوچتاوم نه دې نه مخکې مو سره نوره مریضانه دي انشاءالله هغوی سره سره د دغه ورور به مو فالو اپ کوو بیمارۍ علاج به کوو او دا چې کوم دی دا مو ته راغلی دی باقاعده مو سره مکمل فیلونه پراته دي مو هر یو شی چیک کړلو دا چې کوم دی دا د زړه بیمار دی دلته تا نه کرایه مرایه باندې څه پیسې خو نه ته یا ډاکټر خو نه څه پیسې نه دي اخیستې که نه نه ډاکټر مو نه پیسې نه دي اخیستې د ټیسټونو پیسې یا د هغه پیسې چا نه پیسې میسې خو اخیستې هېڅ چا نه دي اخیستې هېڅ پیسې نه دي ته نجیب بھائی را اخیستولې وې ستا علاج ښه طریقې سره دلته وشو علاج مو ته ښه طریقې سره ته ته دوایانې میلاو شولې که نه میلاو بلکل دا مو ته دوایان میلاو شوې دا ټسټونه هر چې سي پورې دا مو ته واخیستې انشاءالله تعالی میاشتې دوی بیا هم در راستولی کېږي که نه او انشاءالله دا ویکسین هم تا دپاره موږ را پیدا کړو دا ویکسین ډېر زیات ګران دی دا به تا ته موږ پیدا کوو انشاءالله پیر شي منګل پر تا ته به در راستوو تا به ته کال کې یو ویکسین واخلې خو دا ویکسین ډېر ګران دی مسافرانو ته پیغام ورکړه چې ما ته دې کیسه مداد وکړي بس خبرې تاسې واورېدې مسافرانو وروڼو چې دا ویکسین تاسې خبرې بیان واورېدو چې ماته تاسې भरपूर مصدق شي چې هرې میاشتې شریکات کوئ او مولانا لپاره بس مو سره مدد وکړو ورونو مولا مو خوشحاله آباد کامیاب شه مولا مو خپل غم و درد و بیماریو نه وساتي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم څوری مو وروڼه د ما سید نجیب طرف نه تاسو ته ډېر ډېر د وسلام وي وروڼو تاسې به دغه ورور لیدلی وي بید وي نیمې میاشتې مخکې دا زموږ کور ته راغلی و دا غریب چې کوم دی د زړه بیمار دی او د ټولې خونې چې کوم دی بېله سهارا دی دا غریب ډېر په تکلیف و ډېر په مطلب مثال مشکلات کې و دا غریب مو راوستی و تاسې به خپله کس وي پېښور ته پېښور کې دي کوم ډاکټران و د زړه والا هغه باقاعده دي چیک اپ وکړو ډاکټرانو ته وویله چې د تا زړه چې کوم دی ډېر زیات کمزوری دی که چیرې دې ته مو یو نیم مطلب ټریټمنټ سټارټ کړو یا اپریشن ورته وکړو نو تا ته د مار خطره دی او مو یا داسې کار اکثر نه کوو ویلې چې دا د خونې بېله سهارا دی بل چوکې نشته دی نو ډاکټرانو ته وویله چې ته داسې چال وکړه چې د کوم علاج تا ته مو ولیکلو دا علاج ته کنټینیو کا څوک کوله به ته دا علاج وخورې که تا زړه چې کوم د پړسون کوي تا هغه وینه زیاتېږي که دا دغه علاج سره کمپلیټ شولو مطلب ښه شولو نو انشاءالله بیا به مو تا ته مطلب اپریشن وکړو نو وروڼو دی ما یو وړوکی غوندې کې میسج وڅه ټایم بای ټایم شکر الحمدلله کاظمي چیریټي فاونډیشن د دا یتیمانو غریبانو مسکینانو سره سره هر سړي مطلب علاج د کوي لکه دې نه مخکې مو عملي خیل مو ورورو هغه علاج وشول یوه وړه جل کې عبدالخالد پټن چې کومه راوستي وه شکر الحمدلله هغې اپریشن وشولو یو وړوکی معصوم بچی و چې هغه مینټلي خراب و هغې علاج وشولو د الطاف چې کوم کور والا وه شکر الحمدلله هغې علاج وشولو خو وړونو دغه علاجونه مو وکړله خدا بار بار بیا مثال دوی ته ځاته 3 میاشتې ټایم ورکړو چا ته 2 میاشتې ټایم ورکړلو دوی علاجونه ډېر سخت مثال ګران دي نو زه دغه ویډیو په سر ټولو وروڼو ته دا ریکویسټ کوم چې پلیز تاسو د کاظمي چیریټي فاونډیشن ټایم بای ټایم سپورټ کوئ هیلپ کوئ زما که مو داسې دا په دار بدر حالاتو کې مبتلا چې کوم کسان دي دغو سره مو مدد کوو هیلپ کوو نو سا مو سره مریضان ډېر دي نو زه امید لرم چې انشاءالله مو چې کوم سپورټر دي هغه به ټایم بای ټایم د کاظمي چیریټي فاونډیشن خروغ سپورټ کوي او انشاءالله مو چې د کوم انسانیت خدمات روان کړی دی مو چې د کوم د غریبانو یتیمانو کوم سټیپ اوچات کړی انشاءالله دا به مو همیشه دپاره جري سري ساتو نو خدای ته سوال کوو چې ربه چې چوکه د غزي میشن کې مو سره مدد کوي هیلپ کوي د یتیمانو د غریبانو اواز اوري خدای هغوی داسې دار بدار وریځو نه تکلیفونه دی په خپل حفظ و امان کې وساتي د ما نجیب طرف نه تاسې ټولو غیرتمنو ته ډېر ډېر د وسلام وي وړونو ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو